الرحمن الرحيم الله لقبه من عنده شرفا لأنه شرف الدين الهدى قيمه إن الأمارة باهت إذ به نسبت والحمد حمد لما اشتق من حكمه لا زال إعلام العدل في أيام دولته عالية وقيمة العلم من آثار تربيته غالية وأياديه على أهل الحق فائزة وأعاديه من بين الخلق غاهزة وهو الذي أما أهل الزمان بإضافته العدل والإحسان وخص العلماء من بينهم بفواضل متوالية وفضائل غير متناهية وبالشيدها لګیا دی د مجبورانه غریب چې کوم دی د بادشاه صفتونه دا کوي وی الله لقبه من عنده شرفا الله چې کوم دی لقب ورکړی دی د امیر احمد ته من عنده د خپل طرفنا شرفا د شرف الدین الله ولا د خپل طرفنا د شرف الدین لقب ورکړی په شرف الدین بو کته بو اوس د الله تعالی چې کوم دی د خپل طرفنا د شرف الدین لقب ولي ورکړی دی ویل انه شرف الدین الهدى شیمه وی زکه شرافت ورکړی دی هغه دین د هدایت ته شیمه هغه اخلاق د اخلاق د وجنا هغه د هدایت ولا دین ته عزت میلو شوی دی شرف میلو شوی دی چې د دین له عزت ورکونو الله ولا قبدا شرف الدین ورکوها وی ان الاماره باهت وی بادشاہی دې کوم دې فخر کوي بادشاہی دا فخر کوي ولی وی از به نسبت زکه چې د دې بادشاہي نسبت شوی دی چاته دته چې د دې بادشاہي نسبت ته اوڅونو بادشاہي لګیاره څه کوي فخر کوي اول حمد حمدا او د حمد چې کوم دې تعریف کولې شي د حمد څه کولې شي تعریف کولې شي لمشتق من اسمه وی زکه چې مشتق شوی دی د دې حمد نه نوم د نوم حمد دی کنه امیر احمد دی ته پوه شئ نو وی دا حمد چې کوم دی د نوم نه مشتق شوی دی وی د دې وجه نه خلک د حمد چې کوم دی تعریفونه کوي ها ته پوه شئ والحمد حمدا او د حمد چې کوم دی تعریف شوی دی لمشتق من اسمه زکه چې مشتق شوی دی د دې حمد نه نوم ده ویلا زال اعلام العدل فی ایام دولته عالیه همیشه وی هغه جنډې د انصاف او هغه ایامو د بادشاہي د کې عالیه اوچتي د بادشاہي کې د اسلام جنډې اوچتي وی وقیمت العلم من آثار تربیته غالیه او کی قیمت د علم د آثار د تربیت دنا غالیه دا قیمتي وو د علم په خپل باندې څه کولو د آثار د علم معنا د مدارس خیال به دا به ساتلو د کتابونو خیال به دا به ساتلو نو د آثار د علامو د تربیت د وجنا قیمت د علم چې کوم دی دا ډیر زیات قیمتي وو اوس په خبره باندې او نو یا الناس علی دین ملوکهم خلک په دین د بادشاہ باندې چې د کوم چې خلک صفاتونه بادشاہان صفاتونه کوي خلک هم داغه څه کوي صفاتونه کوي نو د علم د آثار د کتابونو د هغه د مصطفانو د دې شی نو څه کولو به تربیت او حفاظت کولو نو د خلکو په نظر کې د علم ډیر اوچت قیمت او غالي ویل کېږي دا ګران وایادیه علی اهل الحق فائزتان ایادی چې کوم دی جمع د ایدیدا ایادی چې کوم دی نعمتونو تویخه وایادیه علی اهل الحق او نعمتونه د دې بادشاہ په اهل حق باندې فائزتان د غیبه په فیضان کېدو سم چې اهل حق په غیبه باندې د نعمتونو باران با وریدو
واعاديه من بين الخلق غائزتان اعادی دا جمع دا عدو دخا او دشمنان په مابین د مخلوق کې او دشمنان په مابین د انسانانو کې غائزتان دا با ناقص او کمزوري بوخا دشمن ته نصر نو سوچتوله وهو الذي اما اهل الزمان باضافته العدل والاحسان او دا بادشاہ دې کوم دې هغه سره دې امیر احمد چې دا عام کړي زماني والو تا او هغه فیضان خپل باندې عدل او احسان ټول زماني خلقو سره چې کوم دې څه کوي عدل کوي او د احسان معاملې ور سره کې دا فیضان په خلقو باندې کیږي ها وخاص العلماء من بينهم او خاص کړي دي علماء په مابین د خلقو کې بفواضل متواليتان فاتيو باندې چې ورنه پر لپسې دي فواضل ویل کې څه تا عطایو تا بادشاہان چې کوم دي علماء ته دا بادشاہ دي علماء ته پر لپسې چې کوم دي څو ور کوي عطیه ولا ور کوي ورکړي ورته کوي وفضائل غیر متناهیه او خاص کړي دي علما په مابین د مخلوقاتو کې په هغه فضایل باندې په عزتونو باندې چې د هغه څخه انتها نشته نو دی وی دي ځکه صفات کومه چې د علماء خادم دي نه پوهیږي او دا رنګي د علم خادم دي ورفع لأهل العلم مراتب الكمال او د پور تکړی دي د اهل علم او د پارا هغه مرتبه د کمال معنا علماء چې کوم دي په خو اوهدو باندې دا لګولي وي ونسب لارباب الدين مناصب الاجلال او د قائم کړی دي د ارباب الدين د پارا هغه منصبونه د عزت کم چې دیندار خلک دي هغه د عزت په منصب باندې دا کینولې دي ها تبلیغات له موږ په څور ورګړي ونسب لارباب الدين او دای قائم کړی دی د ارباب الدین د پاره د دین د خاوندانو د پاره مناسب الاجلال هغه منصبونه ده د عزت وخفض لاصحاب الفضل او دغه تکړی دی د اصحاب الفضل د پاره جناح الافضال هغه وزري د فضل وزري هغه تم تکړی دی دی ورته تکړی دی ها نو دلته کې په دې کلام کې چې کوم دې استعاره ده دا افضال چې کوم دې د مشابه کړي لري د یو مرغ سره ذکر د مشابه او تر د مشابه به استعاره بالکنایا یا لازم د مشابه به وزر دي کنه مرغ سره وزر دي دا لازم دي هغه ثابت کړي دي چاته افضال تا چا افضال مشابه دا تخیلیه او مناسب دا هغه سره چې کوم دې کا تکول لقا خفض هغه ورته ثابت کړي دي نو کوم چې خاوندان د فضل لیکنه هغه ته د خپل د فضل وزرونه دا کا تکړي دي وای حتا جنبت الى جناب رفعته فزائع العلوم من كل مرمى صحيح وی حتی جلبت جنبت نه جلبت وی حتی جلبت تر دې پورې چې راتو شوي دي الی جناب رفعته هغه بارګاه د دته چې اوچته ده هغه جناب رفعت بزائع العلوم راخلې شوي دي هغه سامانونه د علومو من کل مرمى د هر بیابان نه صحیحین چې لري دي د هر لری زینا د علم قافلې او سامانونه چې کوم دي دلته کې دا راځي د جناب باندې درې جناب حاضر پیر سے مرید پیر سے لیکلي دي وی په خوا زمانہ کې چې کوم دی انګریزي تعلیم والو باندې دینی تعلیم ورا پورې خنداګانې کولې اشرف علي ثانوي سے وی د مالدار خلکو په موږ د جمعات غړي ویلې طالبان مو د جمعات دروته کنه نو دی ویل هغه د جمعات غړي راوته مدرسې نه راوته ویلا غړي غړي د جمعات غړي راوته موږ به د جمعات غړي نو دی باندې طالبانو پورې خنداګانې کولې نو پیر ته وایي او څو 15 طالبان چې کوم دي نه
ویل هغه په خپل من کې ویل چې یاره د دنیا دار خلک چې کوم دی موږ دا د جمعات غړي وای را دي چې موږ په یو نوم کېږو تاسو پوه شئ نو یو طالب ویل چې دې ته موږ جاهل وایو پوه شئ به خبره ویا بل وی چې نه نالایق به ورته وایو ویا درې وی چې نه ما احمق به ورته وایو وی څلورم وی چې بې وقوف به ورته وایو نو وی پنځم طالب غلی ناست وی ټول نومونه ټیک دي راځئ د دې نه یو مشترک لفظ جوړو ښه نو د جاهل لجیم راواغېستو د نالایق نه نون راوا د احمق نه الف راغی د بې وقوف نه بې جناب دې جوړ وی د جناب جناب ہونا جو دیں دے وسلم نے کہ جناب ورته دی جناب ہو بھی جانے گا جنبی تا ہوئے گا نا بوسلی تا بوسلی تا جناب خطبہ میں نستا کنا ماتی موری تھی نو حتی جلبت تردی پوری چی راکشوی الى جناب رفعته اغا آلی درگاہ دا دتا جناب اصل کی درگاہ تا وی خواہ بارگاہ درگاہ اغا درگاہ دا دتا چی اوچتا دا اغی تراک کریسوی بزائع العلوم جمع دا بزاعتون دا سامانونو تا وی اغا سامانونو دا علوم چی کم دے دا درگاہ تراک کریسو من کل مرمى تحیق دا ہر بیاباننا تے اغت شے دے لری دے ووجها تلقاء مدائن دولته مطايا الأعمال من كل فج عميق ووجها ومتوجه تلقاء مدائن دولته فاغا جانب دا قارون دا دولت دا باندې دا حکومت دا باندې سو متوجه شو مطايا الأعمال اغا سورلے دا امیدونو من كل فج عميق دا هر اغا لري زینا دا خار تی سمرا سی دا سر باسا ہے چی سمرا خارون لی آغی دا چکم دے دا امید آغا سورلے دا لر زینونا دا را روانی شوی کوئی کی پا خبر باندے نو دلدگی پا دی کلام کم استعارہ رکھا آمال چکم دے دے مشابی کری دی دا اوخانو سرا تو سرا ذکر دا مشابہ او تر دا مشابہ بھی استعارہ بالکنایا یا اوخانو سره چې ګاندې سورلی لازم نه کنا هغه سورلی متاعه چې ګاندې ثابت کړی دي امیدونو ته صدا امیدونو ته نو دا چې ګاندې ته خیلیا او مناسب چې ګاندې د سورلی سره هغه متوجه کولی او سره مستدي سړی ولې یو طرف ته مخ واړی نو هغه توجیه ورته څه کړی دا ثابت کړی دا خوشي خبره باندې نو وجهه تلقاء مدائن دولته او متوجه شوی دی په جانب د قارونو د بادشاہ د باندې مطوای الاعمال هغه سورلې د امیدونو من کل فج ویل کېږي دغه د دوه غرونو په منځ کې کولو دي هغه درې دا د هر درینا عمیق او عمیق چې کوم دی دا بعید ته وایي ښه اوس په خبره باندې وی اتوان دعا کئی وی اللہم کما ایدته لإعلاء کلمتک یا اللہ سنگا دے چی دل تقویت ورکڑے دے دا پار مرتقول دا کلمی سا فأبد ہو یا اللہ دین دائم ساتی وکما نورت خلده او لکا سرنگا چی تامو نور کڑے دے زرد دا لنظم مصالح خلقی کا دا پارا دا انتظام دا مصلحتون دا مخلوق تا فخلد ہونو یا اللہ دیم قائم و دائم ساتی خلد عجیبا ہوتا کلامی ذکر کو خواہ خلده فخلد ہو ویمن قال آمینون نو ابقى الله مهجته وی څوک چې زما په دې دعا باندې امين وای الله دې هغه زړه باقی وساتي
ولی وی ما کا بادشاہ تا دعا وکانو دا بادشاہ تا دعا ندا دا اصل گطول مخلوق تا صدا وی فا ان هذا دعاء یشمل البشر وی دا دعا دا سی دعا چطول مخلوق تا صدا دا شامل دا چی دے جوانده خود دل بوچی کنا کلمہ بوچی تی بندگانو تا بخیر ملاوی گی اس وی فا ان وقع فیہی یزن قبول فشرط واقع فدا شرح فا طرفنا قبل دو کے نفهو غایت المقصود نو دا قبل دل دا انتہائی مقصود زما دی زما مقصود دی چلے سکی قبول ہے او نہایت المعمول او دا انتہا دا امیدونو دا امیدونو میری چلے سکی قبول ہے نو اوسا دلتا کی فإن وقع فی بیز القبول دے کے مستعارہ دا قبول دے گم دے دا مشابہ کرے دے دا جسم سرا قبول مشابہ کرے دا چا سرا دا جسم سرا کول کے بخبرہ دا استعارہ بالکنایا بیا طرف سے گم دے دا جسم سرا سوی دا لازم بین لازم دا مشابہ بھی ثابتہ کرے دا چا تا مشابہ قبول تا دا تخیلیہ او مناسب د جسم سره دی په یو ځای کې دی واقع وي هغه مناسب چې کوم دی ثابت کړی دی تا قبول تخا د تخیلیه والله تعالی اسالو هذا الله تعالی نسوال کوم ان يوفقني للصدق والصواب کمال توفیق راشي د صدق او د صواب د رښتیا او د حق خبرې ويجنبني عن الخطر والاضطراب او لري کی مال الله تعالی د خطر او د پریشانه نه انه ولی التوفیق دی الله نه توفیق وارم زکه د الله تعالی څخه کوم دی ولی د څه دی د توفیق دی او بيده ازمه التحقیق او بلاغ د الله کی واګه د تحقیق دی کوئی